کله نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو نو عبدالمطلب ته فورا اطلاع شو راشه وی دا عبدالله بچی پیدا شو رامنډه کړو پیغمبر علیہ السلام یې غیږ کې واغشت او غیږ کې غشتو سره روان کو په غیږ کې نیولو د بیت الله نه طواف وکړو وی دا بچی مې ډېر بختور دی او یتیم مو ځکه د پلار د وفات نه پس پیدا دی نو د دې په رحم مو نو په غیږ کې ونیو د بیت الله طواف وکړو او ابو لهب دا د نبی علیہ السلام سره دی هغه یو وینځه و صویبه اول ابو لهب ته اطلاع ورکړه وی ستا د هغه عمل رول عبدالله زوی شو دومره خوشحاله شو چې هغه وینځه آزاد کړه وی زه په دې زیري کې خوشحاله کې مې تا آزاد کړ نو نبی علیہ السلام نه چاته پوښتنه کوي چې ابو لهب خو ستا په پیدایش خوشحالي کړې و وی زما په پیدایش د ګل په ورځ باندې خوشحالي کړې ده او هغه وینځه آزاد کړې ده وی د قیامت پر ورځ په جهنم کې به دې پروت وي ځکه چې کافر مړ دی او ډېر زیات د پیغمبر علیه السلام سره دشمني کړې ده نو پروت به په جهنم کې وي خو چې په کم ټیم د زما خوشحالي کړې ده او زما په وجه وینځه آزاده کړې ده نو په دې ګوته کې به پیدا کېږي او هغه به وي بهر کې هغه په خوشحالي وکړه وینځه آزاده کړه صویبه وروځې نبی علیه السلام نه دغې وینځې پی ورکړه صویبې ځکه د مور بیبي پی نو او بیا د هغې نه پس د عربو قاعده داسې وه چې هغې به ماشومان بانډو ته لیږل په بانډو کې به یې ماشومانو له پی ورکول دایانې به وې مستقل دایانې به وې هغې به راتلې او په دې ښاریو به چکر لګو چې د چا بچې به شو به یې واغېسته او جوړه به یې ورسره وکړه چې دومره پیسې به راکې 2 کاله به ستا د ماشوم زه ساتم دا د عربو یو رواج و او دې لپاره به ولګي چې په باندو کې ښه تربیت مشي او ښه عربي مزده کې ځکه د باندې عربي سوچه عربي وه اوس هم زمونږ د دې باندو د خلکو پښتو بل شان دی او د قاریې د خلکو پښتو بیا هم ته اردو سره ګډه وډه ده قاریې ته خو هر قسمه خلک راځي نو ژبه لږه ګډه وډه شي او باندو کې خو سوچه عربو نو هغې عربي به سوچه وه نو د زوړ معمول مطابق د طائف نو د یو ځای بل ځای نه ښځې راغلې وې مکې مکرمې ته ماشومانو پسې چې ماشومان راکړي چې مونږ یې وساتي نو د ډېرو ګڼو ښځو ماشومان پیدا شوي نو چې څومره ښځې راغلې وې هغې ته یو ماشوم میلاو شو پیغمبر علیه السلام ماشوم خو ښځو ورته غاړه نه ایښوده ولې وی دا خو یتیم د پلار یې نشته نو مونږ به هغه ماشوم وړو چې پلار یې جمدي چې مونږ له څه شی خو راکړي که نه دی به مونږ له څه راکړي نو حلیمه رضی الله عنها فرمایي چې زما ټولو ملګرو ته ماشوم میلاو شو ما ته میلاو نه شو وی مې چې زه راسې هسې میلاو نه شو دا ماشوم به بوځم که نو راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور سره یې جوړه وکړه او پیغمبر علیه السلام یې غیږ کې واغېست طایف ته روان حلیمه بیبي وایي زما د قسم په خدای وی ما چې نبی علیه السلام اغشته دړه د پاسه مې واغشت ځکه ما ته د مالدارو د کورنۍ ماشوم میلاو نه شو مې چې هسې ځم نو تشه ځم دا بچې به یوسم خو وی ما رب العالمین په دې ماشوم کې ډېر لوی خیر راکړي وی ځان سره مې واغشت سینې ته مې یو ځای کړ وی زما د قسم چې زما په سینه کې پی نو کم وی دومره پی الله زما په سینه کې پیدا کړل چې د هغې زه بیان نشم کول ما د خپل ښي طرف ته پیغمبر علیه السلام واچو وی موړ شو نبی علیه السلام وی چې موړ شو وی بیا مې ښي طرف نه را جدا کړه نو ګس طرف ته ماشوم مور کله ښي ته اچوي کله ګس طرف ته نو ګس طرف ته مې ور واچو وی زما د قسمې که ګس طرف ته پیغمبر علیه السلام خوله وړه ولې ځکه د هغې خپل بچی و د حلیمې بیبي خپل بچی و وی بیا چې دا ماشوم خو ډېر انصافدار دی په ماشوموالي کې د خپل رور حق نه خوري خپل حق خوري او علما لیکي زمونږ چې د ښي طرف پیغمبر علیه السلام اغېشتل او د ګس طرف یې نه اغېشتل دا ولې ځکه دا حلیمې بیبي یو بچی بله مو نو هغې هغه ته پرېښودل چې هغه به هغه خوري د ښي طرف به زه خورم او دویمه فایده پکې دا ده چې د ښي طرف د برکت ته ګورئ نبی علیه السلام فرمایي چې ډوډۍ خوري په ښي لاس وخورئ نو ښي طرف به پیغمبر علیه السلام د ښي طرف پی به اسکل د ګس به یې نه اسکل د دې دوه وجو نه وی چې کله په هغه څاروي باندې زه سواره شوم او پیغمبر علیه السلام مې په غېږ کې دی وی زما څاروی په ټولو څاروو کې ټپ و وی زما څاروی په ټولو کې تکړه او مخکې بیا روان
وی ما ته به هغې خپلو سهیلیانو هغې زنانو وایي ملګرو حلیمې دا هغه ښار وی دی چې ته پرې طوایف نه مکې ته راغلی وې وی ما چې او دا همغه دی وی دا خو تا تصور به دی او نه به ته اوس خو زمونږ د څاروو نه مخکې روان دی وی ما ورته وخندل چې ما له الله کوم بچی راکړی دا د هغه ماشوم برکت دی دا د نبي علیه السلام د ماشوموالي برکت وی په دې قافله کې یو دا ماشوم قافله کې طایف ته مزل زیات دی پیاده دا ماشوم به مې کله نبي علیه السلام راوانه شي کولاو به مې کله پیو ته مې اچو وی په دې قافله کې خو به ګډ وډ خلک به روان به نو دې قافله کې یو سړی نو جومې غوند وی چې دې ماشوم ته وکتل وی ما ته وی چې دا ستا څه دی ته وښایله وی ما ورته وښه وی ښه داسې په غور یې ولا دا مخ وکت سر یې ولا وکت لاسونه شا وی دا ستا څه دی وی ما ورته چې دا زما زوی دی ستا څه نوم دی وی ما چې حلیمه وی ما چې ستا خاوند وی ما ته وی ما چې دا مې خاوند ده څه نوم دی فلان کې ته دا کوم دی وی ما چې دا طایف دی وی چې نه داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی وی ما ته وی چې نوم یې څه دی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم وی ما ته وی داسې نشي کېدی ولې نشي کېدی وی د دې هلک پلار به د پیدایښت نه مخکې مړي زه یې په شک کې واچولو ما چې دې ماشوم ته وکتل د شکل ته مې وکتل نو ما ته دا یو بل ماشوم ښکاره شو او ته بل څه ما ته زما کتابونه او زما کهانت او زما نجوم دا وایي چې د پلار د پیدایښت نه مخکې مړ دی او د مور نوم حلیمه نه ده آمنه ده او دې د طایف نه دی د مکې مکرمې دی او بیا چغه کړې چې خلکه دا ماشوم وجل پکار دی که دا د نلویشن دی به ګورې زمونږ د ټولو دین او دا به هر څه به بربادوي بیا چې لرې شي روک شه خدای دې بې خو باسه زما بچي سره ته زما بچې وجنې څوک به خو زما بچي ته رانږدې شي وی خرج چې مې ورته الو نه وې چې واقعي پلار یې بل دی او هغه مړ دی او دې د مکې دی ګنې ماشوم ته به یې نقصان رسول وی کور ته مې بوت وی نبی علیه السلام به ما په هغه ورونې کې دا ماشومان چې به کومه ټوکړه کې نغاړي مونږ ته ورونې وایي وی چېرته پیغمبر علیه السلام ماشومان خو لتې وایي ځان نه هغه ورونې وغورځوئ چې کوم پوړي باندې تړلي هغه تیزني هغه هم ځان نه وغورځوئ په اعتبار وباسي او د ماشوم اندامونه ښکاري وی چېرته د پیغمبر علیه السلام چې ما کپړه کې تړلی دا اندام چې ته نه دي لیدلی شوی ماشوموالي کې که کپړه به پې هوا وغورځوله نو قدرتي طور به پې بیا هغه ټوکړه واپس ور وغورځوي او ماشومان په کټ کې څومره واړه او لوی او دسماتې کوي حلیمه بیبي قسم خوري که نبي علیه السلام په کټ کې په بستره کې چې ته واړه یا لوی او دسماتې کړي چېرته د پوزه نه ده بهدلې چې ما وله پوزه پاکه کړې چېرته سترګو کې یا په خوله کې ګندګي نه ده راغلې چې ما وله سترګې پاکې کړې دي یا مې ورله خوله پاکه کړې داسې نه ده شی او نه په بستره چې ته متیازې کړي دي وړې یا لوی د ماشوموالي نه رب العالمین د دواړو جهانو مبارک سردار ښایسته او ښکلې پاک ساتلی او چې زانګو کې به مې واچو جوټه به مې ورکړه چې جوټه به ودرېده نو قدرتي طور به بیا زانګو وړقېده دا د پیغمبر علیه السلام برکت او نور برکت یې څو لوی برکت وی زما چیلې ګډې چې به لاړې صحرا ته غرونو ته نو د شپې به واپس هغه ډکې غولانځې راتلې غولانځې به یې ډکې د پیو نه او زمونږ په علاقه کې قحط و نو نورو خلکو به خپلو مریانو ته او بچو ته وي چې عجیبه دا ده د حلیمې څاروي چې راځي نو د هغې تشې هم پړسېدلي وي او غولانځې هم ډکي او تاسو څاروي نه راولئ راولئ وی بیا به هغې خلکو چې زما څاروي به کوم ځای سرېدل هلته به یې ګډې چیلې سرولې وی بیا هم قحط و ګیا کمه وه د هغې څاروي به ټپ راتلل او زما د څاروو تشي به پړسېدلي وو خېټه به یې غټه وه او غولانځو کې به یې پیو ډکو غولانځو سره به راتلل وی ما وی چې دا زما د څاروو یا زما د دې غلامانو د وینځو برکت نه دی او نه زما د بچو برکت دی دا د دې ښایسته ښکلي ماشوم برکت دی 2 کاله د بیبي حلیمې سره تېر کړي 2 کاله یو ځل مې یو میله لګېدله هغه میلې ته دا نبي علیه السلام ځان سره ماشوم بوت وی هلته
دلته کې دا اوس هم په دې میلو کې دا پاړوګر څوک ناست دي چا سره ماران یو څوک تعویذونه خرڅوي څوک پیسې خلک په دې میلو وی یو جادوګر کاهن په دې میله کې نه ولاړ و دنیا خلک ترې راته و وی زه ورغلم ماشوم نبی علیه السلام را سره دی وی زه م ورته ودرېدم وی چې دې ماشوم ته وکتل چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دی به زمونږ دپاره وروستو زمونږ د دین د تبې ذریعه به ګرځي وی ما زر غېږ کې ونیو ور مې تخته چې د خدای دې بې خو به زما په ماشوم ولې آوازونه کې وی 2 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره تېر شو 2 کاله پسې راوست خپلې مور بیبي له ځکه عموما به ماشوم 2 کاله ساته دایان وی چې مې راوسته نو په مکه مکرمه کې وبا او بیماری خوره شوې وه مور یې ما ته وی چې دلته بیماري خوره ده او دا مونږ به د نورې پیسې هم درکړو دا ماشوم واپس بول وی هله کېدم یم نه ځان سره مې واپس بول د نورو ماشومانې په نسبت وی پیغمبر علیه السلام قدم د خلکو نه مخکې اغېښتي دي او زه بې ځایه کړولی نه یو ځل وی پیغمبر علیه السلام زما د بچو سره ګډو چیرو سرولو وی زما هغه بچي دی کې را په منډه شو راغلل هله مورې زمونږ هغه قریشي رور خو چا مړ کړه وی ما چې چا وی چې 2 کسه راغلل او رانې ونیو چړې چاکوانې ورپسې راوویستې مونږ ترې راوتښتېد وی منډه مې کړې وی چې ورغلم نو صحرا بیابان کې پیغمبر علیه السلام ماشوم د 4 کالو تقریبا دغه وخت دی ولاړ دی او دا رنګ یې تک شین او زیړ دی او پریشانه ولاړ دی وی ځان سره مې رانږدې کړ او دې غېږ ته مې را پیوست کړ چې ولې وی چې یو 2 کسه راغلل او زه یې ونیولم دا بیا وروسته پیغمبر علیه السلام دا واقع په خپل هم بیان کړی د شق صدر واقعه 2 کسه راغلل زه یې ونیولم او زما د مرۍ نه تر د نامه پورې دا ځای راله وشلم خو زه په درد نه پوهېدم او بیا یې زما نه وړه راوویسته د زمزم اوبې راوړې وې په هغې یې زما دا زړه پاک خشته ښکلي ووینځه او دې زړه پورې داسې وړه توره غوندې بوټۍ او هغې ته وشکوله او بار یې وغورځوله او هغه یوه فرشته بلې ته وایي چې دا د انسان په وجود کې د شیطان جالی ښه شیطان دلته کښېني د انسان په وجود کې ورېږه دا بوټۍ غورځو وی بیا یو دومره غټه کاسه وه د ایمان او د حکمت نه ډکه هغه یې راواغېسته او زما په دې رګونو کې ور واړوله د مرۍ پورې مې په دا رګونه ډک شو او زما په دې یو مهر ولګو او بیا هغه زړه په خپل ځای کېښود او داسې یې په لاس راله راښکه چې راښکه واپس مې سینه جوړه شو دا 4 کرته شوي دي یو ځل چې بیبي حلیمې کره نبي علیه السلام بیا د 10 کالو کې عمر بیا چې کله پیغمبري ورته میلاوېده په غار حرا کې او په 4م ځل چې کله پیغمبر علیه السلام معراج ده شاه عبدالعزیز صاحب محدث دهلوي رحمه الله دا 4 واقع زده لیکلی ده نو ګوره علما لیکي وی څومره سامان چې د پیغمبر علیه السلام د اپریشن هغه ټول د جنت نه چړې یا چاکوان وغیره یا کاسې چې څومره وه د جنت نه او اوبه د زمزم وی ګورئ د حوض کوثر یا د جنت اوبه نه وي د زمزم وي دې نه معلومیږي دا چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې او په اسمانونو په جنتونو کې او په ځمکو کې د زمزم د اوبو نه مبارکې خشته اوبه نورې نشته دا د حوض کوثر د اوبو نه هم قیمتي دي او د جنت د اوبو نه هم قیمتي دي ولې که د دې نه نورې اوبه قیمتي وي نو د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک د اینځلو دپاره به بیا هغه اوبه راوړی واقعي د زمزم اوبه ډېرې زیاتې مبارکې نبی علیہ السلام فرمائی الزمزم لما شرب له چې کوم مقصد د څوک زمزم اوس کې الله په هغه مقصد پوره کوي یاره چې انسان نیت برابر یقین پخته ګور ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ چې عمر شو نو پیغمبر علیہ السلام یې راوسته خپل مور بیبي حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها ته وسپار پیغمبر علیہ السلام به د حلیمې بیبي ډېر زیات قدر کړ یو صحابي فرمایي ترمذی شریف کې حدیث دی
یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک په مدینه منوره کې ناست یو ښځه راله بوډۍ عمر رسیده بني آدم وی چې راله نبي علیه السلام ورته پاڅېد او خپل څادر یې ورته واچو او هغه زنانه راله او په هغه خپل څادر باندې کېنول او پیغمبر علیه السلام به ورته مور بي بي وی مور ورته عربی کې وی یا امه لکه مونږ وایو مورې لفظ به ورته نبي علیه السلام کو او څادر باندې کېنوله او ورته پاڅېد چې بیا هغه ډېر زیات عزت ولا وکړه پیغمبر علیه السلام ډېر قدر یې وکړه دغې زنانه چې لاړه وي ما د چا نه تپوس وکړه چې دا زنانه څوک ته دا بوډۍ دا څه عجیبه ښځه دونه بختوره ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته پاڅي خپل څادر ورته اچوي او دونه عزت وله کوي او مور ورته وایي وی ما ته هغې صحابه ووایي چې دا بي بي حلیمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور ده او حدیث شریف کې هم دغسې راځي چې رضاعي مور داسې خیال ساتي لکه د خپلې مور چې کوم خیال ساتي چې راوسته نبي علیه السلام نو خپلې مور بي بي ته یې حواله کړه بي بي آمنې ته بي بي آمنه خو د خاوند نه کونډه وه او دغه یو بچی و پیغمبر علیه السلام غېږ کې یې واغېسته او مدینه منورې ته لاړه چې د خاوند د قبر ملاقات وکړي د عبدالله د نبي هم د والد محترم نو مدینه منورې ته ورسېد دا نبي هم دغه وخت کې 4 کالو تقریبا واپس د مدینه منورې نه راتله خو قافلو کې به خلک راتلل نو په لاره کې بیماره شوه او د بدر سره خوا کې د مکې مکرمې طرف ته یو ځای دی ابوا ورته وایي ابوا هغې کې بیماره شوه او هلته وفات شوه او یو غر دی د هغې د ویښ نه اوچت داسې غونډی کې وله قبر وکنیسته او په هغې کې دفن شو د مور بیبي هم یتیم شو پلار خو یې د پیدایښت نه مخکې وفات او مور بیبي یې وروسته وفات شوه نو بیا دغه وینځه صویبه وه هغې پیغمبر علیه السلام راونیوه راواغېسته او ځان سره مکې مکرمې ته راوړه اوس هم په ابوا کې زه ورغلی یم ابوا ته د پیغمبر علیه السلام د مور بیبي قبر دی عامه مقبره لږه اخوا ده دا چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام د مور بیبي قبر دی دا یو غر دی او د غر لږه غوندې چې سړی بره وخېږي داسې لږ رو غوندې پکې دی یو ځای ډېپه غوندې ده په هغې کې د نبي هم د والدې صاحب قبر دی پیغمبر علیه السلام یې وروسته بیا ملاقات لم د قبر راغلی نو نبی علیه السلام یې کور ته راوست پلار نم یتیم او د مور نم یتیم الله ښی ګورې دا شی دنیا ته چې هغه انسان چې د هغه پلار او مور دواړه نشته تربیت ته محتاجه دی چې زه وغواړم رور یې نشته پلار یې نشته مور یې نشته رور یې نشته چې زه وغواړم داسې شخصیت یې جوړولی شم چې په مخ د ځمکه به هم داسې شخصیت نه تېر شي نو الله دنیا ته خوله چې داسې هستي به یو یتیم به د مور او پلار نه خو داسې عظیم الشانه هستي به ترې جوړوم دې کې دا پیدا صحیبي بیبي راوسته او نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب هغه ته یې حواله کړه عبدالمطلب لګیا او د پیغمبر علیه السلام تربیت ته کړه او داسې خیال به یې ساته نو څه یو چې د زوی نه به یې زیات قدر وله کوه هغه ته پته وه داسې نښې پکې لیدې وې چې هغه ډېر د برکت کې یو ځل په مکه مکرمه کې قحط و قحط بالکل قحط نو خلکو یې قحط شي او باران نه کېږي ابو طالب چې د پیغمبر سره دی نبی علیه السلام یې راوسته او د بیت الله دیوال سره یې ونیوه او یا الله زما دا ارواره چې دا ډېر زیات مبارک مونږ ته ښکاري ده کې ډېرې ښایسته نښې دي نو مونږ د ده په برکت د نه سوال کوو چې الله په مونږ باران وکړه وایي هغه سات ورېځ راغله او درود شروع شو باران وشو وابيض يستسقى الغمام بوجهه استعمال الیتامى عصمة للارامل ډېر ښایسته ښکلی تک سپین مخ لري او د اوریځ نه چې خلک باران غواړي د ده په دې مخ یې غواړي د یتیمانانو دپاره امداد کوونکي دی او د کونډو ښځو دستګیر د هغوی لاس نیسي هغوی سره تعاون کوي او هغوی سره ښېګړې کوي
کیف لاس نیول د کونډو ښځو دا چې هغوی سره تعاون کوي امداد ورسره کوي د کونډو یتیمانانو خدمت پې کوه یو ځل یې سترګې خوږ شوې د نبي علیه السلام دا آشوب چشم بیماري چې په انسان راځي نو عبدالمطلب چې دی نو هغه نیکه بوته وې دلته کې یو نجومي دی په دې دغه کې جونګړه کې دیره دی هغه ته دم ورځي نو هغه له بوده چې دم یې کړي نو عبدالمطلب صاحب بوت چې بویه ته نو د هغه جونګړې مخې ته یې ودرو نو ور یې ډباو چې هغه نجومي راوځي چې دا سترګې وایي دم کې هغه نه راوته بار بار ورته ټکار کوي نه راوځي وی دې کې یو زلزله راغله چې زلزله راغله هغه نجومي رامنډه کړې بار راووت چې بار ته راووت زلزله ختمه شوه نو چې پیغمبر علیه السلام چې کوس پاس وکړ نیکه دا څوک دی وایي دا زما نوسی دی وایي څه پکې وی دې ما راوستله چې دم پې واچه وایي ښځه زلزلې نه یم راوستې دا زه دې ماشوم راوستم دا زلزله الله دې له راوسته وی د دې ماشوم علاج خو په ده کې موجود دی په خپله تاسو لا دې علاج نه درځي وی څنګه علاج موجود سترګې خود دې جوړېږي نه وی د ده په خوله مبارکه کې چې کومې لاړې دي هغه هم د سترګو د بیمارۍ علاج دی او زر یې د نبي علیه السلام مبارک خوله کوله وکړه او په ګوته یې لاړې راواخیستې او په سترګې ورله پورې کړې وې ځه ټیک پی او دا حقیقت دی د خیبر په جنګ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ مدینه منورې سره خوا کې خیبر وی سار له به دا جنډه هغه چاله ورکوم چې د هغه په لاس به الله فتح راولي هغه به الله سره مینه کوي الله به هغه سره مینه کوي صحابه فرمایي چې موږ ټول داسې مخکې مخکې کېدو چې دا جنډه به چاله ورکوي وی تپوس کوي چې علي څه شو صاحب د هغه خو سترګې خوږېږي آشوب چشم بیمارۍ سترګې څکې سرې دي اوبتې به وی اواز کې اواز چا ورته آواز کې چې راغی نبي اسلام ورته جنډه ورکړه وی ځه ستا په لاس به الله فتح راولي تا سره هم د الله مینه ده او ته هم الله سره مینه کړي وی صاحب سترګې مې خوږ دي زر یې د خپلې خولې مبارکې نه لاړې راوویستې او د علي صاحب په سترګو یې پورې کړې په ټکې رب العالمین د هغه سترګې جوړې کړې وی ګورې یاد ساته عبدالمطلب چې دی په ډاکټر یا په حکیم او په طبیب ونه ګرځئ که ده کې څه قسمه بیماري راله الله د هغې بیمارۍ شفا د دې د شپږو کالو چې د پیغمبر علیه السلام مبارک عمر شو نو عبدالمطلب هم وفات شو نو ډېر زیات ورپسې خفه و ډېر زیات ځکه د هغه جنازه چې روانه وه نو پیغمبر علیه السلام ورپسې منډې کټ پسې والې وجړل دي خو چې کله وفات کېده نو ابو طالب ته وسپاره وی ګوره ابو طالب ستا خورواله دی او زما بچی دی او دی یتیم دی نه مور شته او نه پلار شته داسې خیال به یې ساتې لکه د خپل بچي چې بنده کم خیال ساتي ابو طالب به وی که نه چې دا ما ته خپل پلار سپارلی دا څو کال عمر خو ډېر لږي د خپل بیان دی چې کله به ما ډوډۍ خوړله نو ما بعد پیغمبر علیہ السلام ته په لومبو ورځو کې په پلیټ کې ترکاري ځان له واچوله ځکه زما د نورو بچو ماشومانو به په خوراک روانې که او دله به مې په پلیټ کې په رکیبې کې ترکاري ځان له کړه ما مطلب به ده چې دی به یې ځان له خوري او دی به مړېږي موړ به شي لیکن نبی علیہ السلام له ماشومو چې په ماشوموالي کې به یې ځان له ډوډۍ نه خوړه نه کاکا مونږ به یو ځای ډوډۍ خورو د بل ماشوم یا د بل چا مخې ته به یې لاس نه وړه او که وړو به مستي روانې کو په خوراک به نبي علیه السلام غلی ناستو چرته په خوراک او په ډوډۍ باندې مستی یا د ماشوموال چې دا کم روانې کوي دی نه دی کړی او تر دې حده پورې چې ماشوم سار پاسې نو سترګو کې دا ګند مند نښتې مخې خیرنې وی چرته ما په ماشوموالي کې نبی علیه السلام په خیرنو سترګو یا په خیرن مخ نه دی لیدلی هر وخت به داسې و لکه چې اوس یې مخ صفی انځلي پاک او یا لمبلی کار چې به پاسې خشته ښکلې مخ به و سترګې به یې خشته پاکې وې دا د نبي علیه السلام خاصیت و ما وی چېرې زما د هر واره هر څوک چې دی خو دا هر څنګه چې دی خو دی د یو ښه مرتبې او د یو ښه عزت خاوند دی دنه به الله یو لوی شخصیت او لوی انسان جوړوي ما بربند چې د نبی علیه السلام نه دی لیدی او دا حقیقت دی
حدیث د بخاری دی چې یو ځل بیت الله جوړېده او دا هغه وخت چې پیغمبر علیه السلام لا ماشوم دی سیسې نړېدلې وه باران سره هم جوړوله نو خلکو پکې خدمت کوي پیغمبر علیه السلام داسې ماشوم دی رکوټې ګټې خلک هم راوړي او پیغمبر علیه السلام هم ګټه اوچته کړې ده په دې اوږې یې ښودې ده نو عبدالمطلب صاحب دی نیکه دی ګوره چې وفات کېده نو پیغمبر علیه السلام دا 2 کالو نو دی نیکه دی د لږ عمر خاوند دی پیغمبر علیه السلام نو هغه ورته وایي چې بچې داسې وکړه چې دا لنګ دې وسپړه عموما به دوی د پرتوک په دی لنګ والې و د کمیس په دی به په دې ځان باندې یو څادر راتاو کړو دا لنګ دې وسپړه او ته خو ماشوم یې خیر دی رکوټ یې وکړه 4-5 کالو 5 کالو ماشوم نو دا لنګ دې په دې اوږه کېده د دې کاڼي لاندې چې د اوږه دله خوږ نه کړي ډېره خلک چې هغه لنګ یې څنګه وسپړ ده ور اوچت یې کړه چې په دې اوږه کې اږدي نو فوراً پیغمبر علیه السلام په ځمکه پرېوته وې سترګې وادې شو اسمان ته وکتل او اواز کې ازاري 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 مال خپل لنګ راکې لنګ راکې زه یې ته هغه لنګ دوباره تاو کړم رکوټ ماشوم دی لیکن رب العالمین د ماشوموالي نه په داسې حفاظت ساتلی دی چې چېرته عورت او مخصوص اندام یې څوک ونه ویني یو ځل چې چا تپوس وکړه د پیغمبر علیه السلام نه وی په هلکانه کې په ماشوموالي کې تا چې ته د ډمو ممو مجلس له چې ته تلې وی یو ځل مې ګډې چیلې سرولې پیغمبرانو باندې الله دا ګډې چیلې سرولې دي دې لپاره چې یو خو ګډې چیلې څوک سروي نو د ده په وجود کې هغه مشقت یې ګډو پسې به ټوله ورځ ګرځي چې دې مشقت سره بلد شي ځکه دې به بیا امت له دعوت ورکوي ګرځي به جهاد به کوي ګرځي به چې وجود یې لږ غوندې د مشقت سره بلدي بل ګډې چیلې چې سړی ساتي نو پوره حفاظت به کې شر مخې ونه تختی زمرې پې را نشي پردي فصل له ور نشي هر وخت به ورته بیدارې نو چې د اول وخت نه د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه د امت غوندې ته چل زده کې د امت ته سنبالي چې ستا په امت باندې شیطان حمله ونه کړي یا ستا امت چې تروانې ونه کړي غلط کار ونه کړي هر وخت به ورته ویښ او بیدارې د الله حکمونو ته نو پیغمبرانو باندې په دې حکمت رب العالمین دا ګډې چیلی ساتلي دي وی ګډې چیلی مې سرولې وی دې کې مې داسې د ټنګ ټکور د آواز باورېد او ملګري راته وایي مې چې دا څه چل دی وی دا د فلانکۍ محله کې د چا واده دی وی ملګري ما ته وي ورځو نه چې نن پکې تماشه وکړو خلک خامخا دا ډمې به یې راوستلې او سندرغاړې او دا ډول او باجې او لکه زموږ په دې وطن په دې خادو کې مخکې به خلکو دا رسم ډېر کوس الحمدلله ډېر کنټرول شوی دی ښه نه ښکاري کچه ښکاري وی مې چې ډېره ښه زه چې لاړ شو وی چې څنګه لاړم خلک غونډ ناست دی ډېر زیات خلک دی او په منځ کې یو ډمه ده او ګډېږي او دوکړی دی او باجي دی او دا قصې پسې دي وی ما څادر کوز کو ځان ته مې کېښود وی چې څادر مې کوز کو کې مې خود مال الله خوب راوست وده شم وده شم په هغه ناسته ځوړند دی هغه تماشه ختمه شوه چې ختمه شوه هغه ملګري زوړه قولم چې ما چې پاسه که نه زه یې نه وي ما چې څنګه چل دی وی سترګې مې وغړولې هر څه ختم وی ما چې څه چلو شوې چې څه جوړو دی ما چې ما خو زه خو په اسم نه یم پېژوې